أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. نی درس کې به ان شاء الله العزیز آیات نمبر 57 58 او 59 ویلې کېږي او د سره چې د نو د رکوع نمبر 6 سورۃ بقره رکوع نمبر 6 اختتام ته ورسي. څنګه چې مخکې تیر شو چې کله دی الله جل جلاله په بحر قلزم باندې واړول، الله په خپل انعام او احسان وکړلو، دریاب کې ول لار ورکړه، د فرعون نه ول نجات ورکړو، داغه د ستم داغه د ظلم او جبر نه الله پاک وساتل. نو دی بیا د الله جل جلاله سره چې نو شریک پیدا کو، او شریک هم چې نو اله بل زناور سخی چې نو عبادت شروع کو. الله جل جلاله داغه باوجود دی باندې بیا خپل انعام او احسان وکړو. بیا دې ته چې نو الله رب العزت د پیغمبر نه حکم وشولو چې تاسو وسدلتي یو قوم دی، قوم عمالقه، چې کم داسې نو هغه میدان ته کې دو بیاول او دغه قوم عمالقه دی دغه ځکه اوسېږي. تاسو د دې قوم عمالقه سره جهاد وکئ او دغه په جهاد په دولت کې به داغه په برکت سره الله جل جلاله به تاسو له په دغه قوم باندې ګټه او برې درکړي. نو چې کله تاسو الله پاک دغه قوم باندې ګټه او برې درکړي، نو تاسو به دغه قوم هغه ملک علاقه چې نو هغه به فتح کوي. نو الله رب العزت د کله دی ته دغه وویلو، نو دی وی چې یا الله سورۃ مائده کې الله جل جلاله فرمای آیات نمبر 22 کې قالوا یا موسی ان فیها قوما جبارین، مونږ دغه ته نشو داخلي دی په دې کې چې نو ډېر جابر قوم او قوم عمالقه پاتې کېږي. و انا لن ندخلها حتى يخرج منها، مونږ تر هغه وخت پورې دې ته نشو داخلي دی تر سوچ دې دغه ځای نه وتلی نه. فإن يخرج منها فإنا داخلون، که چېرته دې ووتل جمونږ بدلته چې نو داخل شو دغه ځای ته، او کدی ونه وتل نو مونږ نشو. مزید الله پیغمبر ته ویلو قالوا یا موسی انا لن ندخلها ابدا ما دام فيها فاذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قائدون. اے موسی تو لاړ شه چینو علیاذ بالله او استا رب دی لاړ شي، تاسو دواړه د هغوی سره چې نو جهاد وکئ، جنگ ورسره وکئ. انها هنا قائدون، مونږ خو به دلته چې نو ناست یو. کله چې تاسو لاړئ او دغه علاقه دا فتح کړله، نو د دغه د فتح نه وروسته به بیا مونږ به دوی سره لاړ شو، هلته به وجنګېږو. نو کله چې دوی د الله جل جلاله د پیغمبر نافرماني وکړله، نو الله رب العزت ورته وفرمیل قال فإنها محرمة عليهم 40 سنه. دغه ځای دغه بیت المقدس دغه پاک ازمکه دا الله جل جلاله په دې باندې 40 کاله پورې چې نو هغه حرام شوله، دې به دې ته نشي تللی. یتیهون فی الارض، دو بدلته چې نو سرګردان او حیران چې نو هغه په دې میدان کې. نو د سینا سره خواته آل دی چې نو میدان ته وو، نو دغه وادي ته کې الله جل جلاله دې چې نو هغه محصر او بنې کړلو.
بیا ان شاء الله الته نور تفصیل لازم د قصې ټول دی په دغه ځای کې چې نو هغه پاتې شول. اوس چې کله دغه ځای کې دی پاتې شول بیا د الله جل جلاله چې نو مزید احسان او فضل ته وګورئ. الله جل جلاله چې نو وسعت رحمت کل شی، د الله رحمت چې نو هغه په هر شی باندې حاوی دی. نو د الله د رحمت دی خودم لوی نافرمانی وکړه، الله پیغمبر ته روبرو چې نو هغه وی مونږ دا کار دا حکم چې نو نشو منلی. نو الله جل جلاله هغه ځمکه په دې باندې 40 کاله پورې حرام کړله. دی په دغه میدان ته وادي ته کې چې نو هغه ایثار کړلو. خدا دې باوجود اوس چې کله میدان ته کې د انوین خطل غیر شولو نو د غیرودو نه اورستو اوس میدان ته وادي ته چې نو هغه د څنګه زیره نو آلته نه د اوبوس تنظیم ولو، نه د نور نه د بچاو د پاره چرته کور کمره و غیره نه داولو، نه ونی بوټي چې نو هغه وي، نه د خوراک د پاره سکر کروندا او د دې نظام ولو، دا یو شی زه هم نه ولو. بیا په دغه باوجود د الله رحمت د الله په غضب باندې دا چې نو هغه سره سبقت کړي. د الله رحمت چې نو هغه هر شي ته وسع دی. نو الله د رحمت د وسعت په بچ نو هغه په تقاضا سره الله جل جلاله په دې دی باندې په دغه ځای کې بیا یو څو انعام وکړل. نو الله جل جلاله ورته د هغه انعامات تفصیل روانو. نو الله ورته هغه بل نعمت ذکر کوي چې کله تاسو په میدان ته کې چې نو غیر شولای او بره ننور برا ختلو د غرمو د تفش نه د غرمو د گرمایش نه تاسو چې نو د پټېدو تنظیم نو الله وی ظللنا علیکم الغمامه. نو ما پتا سو باندې د وریځو سورې وکړلو بیا تاسو د پاره د خوراک چې نو هغه تنظیم نو ولو. انزلنا علیکم المن والسلوى. نو ما پتا سو باندې من او سلوا می چې نو هغه دل درکړل. تفاسیر چې نو هغه معنی کړي من چې نو هغه وې ترنجبین ته ویل کېږي. دغه شانتي چې نو هغه بعضی حضرات لکه ذخیرۃ الجنان مولانا سرفراز خان صفدر صاحب رحمه الله هغه د من معنی چې نو هغه په کیر سره کړي ده. ځکه بعضی تفاسیر چې نو عربی تفاسیر په هغه لیکلي چې دا به سپین شانتي شیزونه ولو. تفسیر چې نو جلالین کې لیکلي دي وای کان چې نو ابيض من الثلج وای دا چې نو د واورین تک سپین ولو او دې کې چې نو هغه د شهد ماجون د هغه کې نو سمن غوړي وسره چې نو هغه مکس ول شهد شان چې نو ماجون ولو او غوړي پکې چې نو هغه شامل ول تک سپین چې نو هغه د واوري په شانتي ولو. نو بارن دا هغه چې نو کرمانه کړي دی وای دغه شانتي. بعض تفاسیر چې نو هغه ذکر کړي وای دا به دغه ځکه چې نو هغه د سګر چا پیر شپولونه شانتي واړول. نو پاغ شپولونه باندې به د شپې چې نو هغه د من چې نو هغه به پیرا اوریدل. الله په دغه را اورونه دا بلاندې دغه چې نو ته به جمع شول لکه څنګه چې واور را اوري او دا واور چې نو هغه د سې یو بل د بوټو دغه پاسه چې نو جمع شي. که خیال کړي مخکې بجنو په دې کچ خونولو په دې باندې کېدل خلک بورته د سپمې غول دي دی وړو ورته چې نو هغه دی. نو د شانت سپین چې نو هغه نو چای بیا پکیر مانه کړي چای په دغه خلند دا خوراک کې اکثر عمومي تاسو ګوره خلک دوه شیزونه خوخي یو خوږ او یو چې نو هغه نمکین. نو نمکین او خوږ دا دوانه چې نو خلک خوخي. نو الله د دې د خوراک د پاره هم چې نو هغه د قشانتي من کر ترنجبین دای ولا چې نو هغه خوږ خوراک تنظیم وکړو او سلوا دای چې وننه دا ول د نمکین وکړلو. نو هغه حضرت نو سرفراز خان صفدر صاحب رحمه الله هغه ذکر کړی نه وای دی نه یو پلیټ هر یو کس پنوم باندې یو پلیټ چې نو هغه به د کیر راتلو یو پلیټ بچ نو هغه د بټیر چې ورته لیکيږي نوړزو نو د نوړس چې نو هغه پخ شوی دغه غوخه بولاتله دی به دا خورنه. او نور بعضی حضرات تفاسیر دا کړي هغه دغه ترنجبین دا بول راتله او دا مړزو بټیر چې کم دی وای دا براتل خو دا بټیر چې نو دا بدقه جالو کې برالل کې بناستل چا بجزان لسمره هم نیولو اقم ربونون دا غو به تختیدل نه دا ورته د الله جل جلاله د طرفه چې نو هغه مهیا شول. ځوانه تفسیرونه چې واغستلی شي ځوانه په خپل ځای صحیح دي ځکه د الله جل جلاله د طرف نه دا بلا تکلف چې نو هغه رزق ولو. نو چې کله وته الله جل جلاله د رزق نصیب کو دی ول ورکړنو نو د خوراک تنظیم هغه ول الله جل جلاله داسې وکړلو. د اوبو تنظیم
نو را روان رکو نمبر 7 کې چې نو الله جل جلاله دا غي ذکر کوي و اذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر. کله چې دوی د اوبو طلب بیا وکړلو ځکه چې خوراک وکړي نو په خوراک پسې وروسته بیا خلک وبس کړي نو باغې نه وروسته اوبو طلب الله جل جلاله را روانې رکوع کې د هغې تذکره وکړله وی دوی له بیا موږ د اوبو طلب اوبو چې دی نو انتظام یې ولا کړلو. مخکې تېر درس کې هم موږ ویلو کله چې دی نو هغه دوی به لویدل تفاسیرو لیکلي دي د دوی سره به د دوی جامې چې دی نو هغه غټېدلې آل د هوټیلران ول نه جامې چې دی نو هغه کپړې وې نه الله رب العزت قدرت کامله سره باغه کولو. کم به چې ځوانېدل پخپه به یې غټېده الله پاک به ورسره پیزار چې دی نو هغه غټولو. دغه شانتې چې نو د دوی چې کمې جامې وي هغه به د خیره نه شولې نو په هغه باندې الله جل جلاله به باران وکړو پاکې به شولې یا به دوی چې دی نو هغه جامې نچوړ کولې د داسې کولې الله پاک به د هغې سره چې دی نو هغه پاکې کړلې. بهرحال الله جل جلاله په د دغه غضب باوجود چې نو رحمت وکړلو من او سلوای چې نو هغه ول ورکړل. الله ورته کلو من طیبات ما رزقناکم دا کم پاک رزق می چې دل درکو اوس دغه پاک رزق تاسو چې نو هغه خوري. بیا الله وی وما ظلمون ولکن كانوا انفسهم یظلمون هغوی زمونږ څه نقصان ونه کړو موږ باندې ظلم ونه کړو خو د هغوی په خپل ځانونو باندې چې نو هغوی ظلم وکړو. ظلم یې بیا څنګه وکړلو دې ته الله جل جلاله وی تاسو به په دې کې چې نو هغه ادخار ذخیره اندوزي به نه کوئ یو ټایم هغه به بل نه چې نو هغه به نکتی. تفسیر جلالین کې چې نو هغه لیکلی دی وی دې ظلم داسې وکړلو ودخرو دې الله د ادخار نه د ښودلو نه چې نو منع کړي ول او دوی د هغه ځان سره کېښودل دوی د هغې چې نو ذخیره جوړه کړل نو چې کله یې ذخیره کړه نو ذخیره کولو په وجه الله جل جلاله دوی په ځان ظلم وکړو هغې نعمت نه محرومه شول. بعضې تفاسیر لیکلي هغه د ظلم څنګه وکړو نو ظلم یې دا کړو دغه من او سلوا ورته ښکلې په تیاره په مفتو کې چې نو هغه میلاوېدله دوی وې دا به څوک په مخه د کال 12 میاشتې چې نو دا غوښې خوري او دا به خوري زمون خو چې نو هغه سبزی ته زړه شوی دی لکه اوس کاسې که خیال لیکړی نو د هغه څوک یو تو لکه په څه پروګرام کابل وی تو که هر چېرته موږ د بو نه تلو څوک وایي تورې غوښې له بوزه څوک وایي سپینې له بوزه څوک وایي کړی له بوزه څوک وایي هنډۍ له بوزه دا غوی مې رخ کړي خو چې کله لوی اختر شي قربانیان یو دا وشي 2-3 ورځې 4 ورځې پرله پسې غوښه وخوري بیا وایي یاره منډه لاړ شه دال راوړه څوک وایي سبزي راوړه د غوښې راله خوله پخه کړه ګورې بني اسرائیل ډېره زمانه خوړلو بیا یې وروسته ووایي موږ خو 3-4 ورځې چې وخورو بیا وایو نو دې هم نافرماني وکړه. آسماني رزق ورته بلا تکلف الله ورکولو نو چې کله دغه آسماني رزق ول الله پاک بلا تکلف ورکو ظلم یې وکړو دا به څوک د کال 12 میاشتې دا خوري یا الله موږ چې نو ځمکې ته ولېږي موږ چې نو هغه ښار ته مخکې بیت المقدس یا اریحا مقام ته ولېږي چې هلته موږ ځان له په خپله کروندیان کوو مختلف چې نو هغه سبزیانې وغیره دا ځان له کوو هغه خورو. نو الله وی زمونږ یې څه وکړل په ځان باندې چې نو هغه ظلم یې وکړو ځان یې په مشقت کې واچولو نو چې داسې وکړه الله ولا هغه ومنله. الله ورته وی اذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم الله یې لاړ شئ دغې کلي ته چې نو هغه تاسو لاړ شئ دې ته به چې نو هغه داخل شئ خورئ فراخه او بیتوله چې څنګه مزړه غواړي هغه شانتې کوئ خو یاد ساتئ وادخلوا الباب سجدا دغې کلي ته چې داخلېږئ بیت المقدس یا اریحا ته نو دې ته چې تاسو کله داخلېږئ نو په حالت د سجده کې به دې ته داخل شئ د الله به شکر ادا کوي چې د دغه قید و بند نه د هغې نه الله وساتئ. ستاسو د ټول عمر چې نو دشمن د فرعون چې د پلار د نیکه د وختونه ساتاسو ذلیله ساتلی وي خپل نوکران او غلامان یې ساتلی وي دغه احسانات د باندې الله وکړل نو کله چې دغې پاک ځمکې ته داخلېږئ نو تاسو په حالت د سجده کې داخله شئ. وقولوا حطة او تاسو به دا وایه چې حطتون تفسیر جلالین چې لیکلي معنا دا دی مسألتنا حطتون چې زمونږ سوال یا الله ستانه بخنه غوښتل دي یعنی زمونږ حطتون معنا دا ده چې الله زمونږ ګناهونه موږ ته چې نه وبخي نو تاسو به په دې سره په حالت د سجده به داخل شئ او عجزۍ سره به داخل شئ سرونه به ښکته او ټیټ کړئ په عجزۍ سره چې نه هغه به داخل شئ او دا به د الله نه به د خپل ګناهونو معافي وغواړئ. الله وی نغفر لکم خطایاکم زه به ستاسو ګناهونه چې تاسو ته معاف کړم وسنزید المحسنین او زیاته به ورکړم کسان ته چې کم کسان نیکي کوونکي دي.
نو الله وی دغه حکم هم مات کو. فبدل الذين ظلموا قولا غیر الذي قيل لهم. د ظالمانو هغه وینا هم بدل کړه. نو څنګه بدل کړه؟ دوی ته الله جل جلاله تاسو په حالت د سیدا یعنی سر بټټ کوي په جزای سره بچنه نو هغه به تاسو داخل شي. نو دوی سینرا او بس په اکړه باندې داخل شول. بعضی حضرات چې نو هغه لیکلي وې دي چې نو هغه په پښې شا داخل شول. دروازې ته چې کله ورسېدل نو شای کړل او په شا باندې چې دی نو هغه دروازې ته ننوتل. الله دا داسې ظالمان ول دي چې هغه دا کړل. وینا ورته الله وی تاسو بوای چې حتتون ای الله زمون ګناهونه وبخي. نو یو تفسیر چې نو هغه جلالین لیکلي هغه دی په حتتون په ځای باندې چې نو هغه سوي حنتتون نو نه چې نو هغه په کې په منځ کې راوستو وی چې غنم حتتون معنا یا الله زمون گناهونه معاف کی. حنتتون معنا غنم. نو دوی دغه لفظ حتی په حنت سره بدل کوم. او بعضی حضرات چې نو هغه تفسیر جلالین کې لیکلي نور تفاسیر هم بیا لیکلي دي دا غوي چې د حتتون په ځای باندې چې حبتن فی شعرتن حبتن فی شعرتن چې دانې چې نو هغه په خوشو کې یعنی موږ له دانې په کار دی هغه هم په خوشو کې چې نو په وګو کې دانې. نو دی وی دغه وینا چې نو هغه بدل کړه کومه چې ورته د الله د طرف ته ویلی و. نو الله وی فانزلنا علی الذین ظلموا مونږ چې نو نازل کړو په هغه ظالمانو باندې رزن عذاب من السماء د اسمان بما كانوا يفسقون په وجه د هغه چې دوی نافرمانی وکړه. ارا عذاب بسرالو نو حضرات تفاسیر چې هم لیکلي حدیث مبارکه کې هم راځي دغه عذاب هغه وبا او طاعون په الله پاک وستو. وس دغه وبا او طاعون په دی باندې رالو. نو په دغه وبا او طاعون کې تفسیر چې نو جلالین لیکلي نه د دوی چې نو او یا زره کسان چې نو پاغه کې بیا لاړل. نو الله جل جلاله دا ولی دا د دې د ګناهونو په وجه. نو معلومه ده شوله چې کله د انسان نه ګناه سرزد کیږي او د په خپل ګناه باندې مصر کیږي. ګناه کېدل دا عیب نه دی. دا یاد ساتئ ګناه کېدل دا عیب نه دی. په ګناه باندې مصر کېدل دا عیب دی. ګناه دا د انسان خاصه ده. الله جل جلاله ته طرف حدیث قدسی نه داغه مفهوم دی که تاسو ګناه نه کوئ نو زه به نور خلق پیدا کم چې ګوره هغه به ګناه کوي او دا غوی به بیا د ګناه بخنه غواړي نو زه به ورته معافي کوم. او په دې سره د الله جل جلاله د غفور صفت چې نو اظهار کیږي. دا غي دا مقصد نه چې الله موږ ته چې ګناه کوي کنه ګوره بیا نور پیدا کوم. مقصد دا نه انسان دې خطا کردنه به ګناه کیږي. نو الله جل جلاله حدیث مبارکه کې راځي د الله پیغمبر فرمای کل بنی آدم خطاؤون وخير الخطائین التوابون. ټول بنی آدمان چې نو هغه خطاکار دي خو بهترین خطاکار هغه دی چې د خپل خطا نه ورستو خپل ګناه معافي وغواړي. نو الله وی دی چې نو ګناه وکړو او په دغه ګناه باندې بیا مصر شول نو چې کله په ګناه باندې اصرار وکړو په هغې باندې قایم او دائم شولو نو د قیام او د دوام د وجې نه الله جل جلاله وی مونږه انزلنا علی الذین ظلموا رجسا مونږ به د اسمان نه اسماني وبا او وبال عذاب طاعون چې نو راوستو من السماء بما كانوا يفسقون تقریبا او یا زره کسان چې نو په هغې کې مړه شولو. الله دې مونږ د داسې عذابونو محفوظ او مانون کړي. وظللنا او سور کړلو مونږه علیکم پتاسو باندې الغمام د وریځي وانزلنا علیکم المن او نازل کړلو مونږه پتاسو باندې المن من ترنجبین والسلوى او سلوى مړزان قلو خری تاسو من طیبات د پاک سيزونو ما هغه رزقناکم چې مونږ تاسو له درکړل وما ظلمون او هغوی په مونږ ظلم ونکړو ولکن کانو انفسهم لیکن هغوی په خپلو ځانونو باندې یظلمون ظلم کولو. و اذ قلنا ادخلوا او هر کله چې ورته مونږ وویل داخل شئ هذه القریة په دې کلي کې فکلوا بیا خورئ منها د دې نه حیث شئتم کمزې چې غواړئ تاسو رغدن فراخه ودخلوا الباب او داخل شئ په دروازه کې سجدن سجده کوونکې وقولوا او وایئ
حطة توبه یا الله زمون گناهونه مونږ ته معاف کړي د توبه خو مونږ د دغه مخفف توبه معنی مونږ چې یا الله توبه مې ده مقصد دی چې زمون گناهونه معاف کړي وقولوا او وایي نو حطة توبه نغفر لكم مونږ به معاف کړو تاسو ته خطاياکم تاسو گناهونه وسنزيد المحسنين او زیات باور کړو بدلا نیکی کونکو ته فبدل الذين پس بدل کړل هغه کسانو ظلمو چې ظالمانو قولا وینا غیر الذي پزید آغی قیل لهم چې ویل شي والاغیتا فانزلنا پس نازل کړلو مونږه علی الذین پای کسانو ظلمو چې ظالمان ول رجسن عذاب من السماء د اسمان بما كانوا يفسقون په وجه د هغې چې نافرماني کوله